نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عزم الجزاء من عزم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط رواه الترمذي الله پاک علیم دے مانا دی حروف سخ خیال کې خلق دا چې دوی دی پرې خودل شي او دا چې دوی وایي چې ایمان نه وړه دي او دوی دی په امتحاناتو په تکلیفونو کې اخته نشي په داخل سره پیتنو کې مونږه چولو هغه کسان چې مخکې د دوی نو په امتحاناتو کې د دې لپاره چې الله ښکاره کړي هغه کسان چې رښتیا ولې دي او هغه کسان ښکاره کړي چې دروغجن دي او سخیال کې هغه کسان چې بد کارونه کوي چې دوی به زموږ د عذاب نه خلاصي ډېر بد دي هغه چې دوی فیصله کوي څوک چې امید ساتي د ملاقات الله نو بېشکه نیټه د الله راتلونکې ده او دغه الله اورېدونکی او پوهه دی انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل بېشکه لوی بدل او عوض او جزا دا د لوی امتحان سره ده او کله چې الله تعالی یو قوم د هغې سره مینه کوي هغه محبوب ګڼي نا په امتحاناتو کې اخته کړي نو څوک چې د الله په امتحان باندې په فیصله باندې راضي شي نو الله د هغوی نه راضي شي او دی کامیاب شي او څوک چې ګیلې شکوې شروع کړي او په دې ناراضه شي خفه شي نو الله ترې غصه شي الله پرې خفه شي او دی ناکام شي او نامراده شي دنیا دې ته کروندې ځای وي مزرعه ده د آخرت لپاره که فرض که په دنیا کې د نیک او د بد د ښه او د ناښه زندگی یو شان تېره شي نو بیا په جنت کې د دوی څه فرق دی څه تمیز دی چې کومه نیکانو هغوی په دنیا کې داسې زندګي غوښتله چې زه امتحان نه منم او چې کوم بدانو هغوی هم امتحان نه غوښتلو نو بیا په آخرت کې چې دوی په منځ کې فرق بیا په څه وجه باندې به راځي اصل خبر هم داره چې دا دارالامتحان دی په دې کې الله تعالی د انسان دته هغه مرتبه هغه قدر هغه عزت چې آخرت کې ورکوي دا د دې دپاره ورکوي چې دا د خلکو په نظر کې ښکاره شي د الله والا دی کنه بیا خو هلته فیصله ده جو هغه فیصله هغه مخلوق به وایي چې نعوذ بالله دا خو د بې انصافۍ فیصله ده یو شان دي زندګي هم تېره کړې ده دوی هم باغیانو موږ هم باغیانو دوی هم ګناهګارو موږ هم ګناهګارو دوی ته جنت میلاو شو موږ ته جهنم میلاو شو خو چې کله د هغوی امتحانات دي او په هغه امتحان کې دوی پاس شي دې مخلوق ته پته ولګي دې خلقو ته پته ولګي فرشتو ته پته ولګي پیریانو ته پته ولګي هلته چې مرتبه میلاو شي نو چې دا حقداران دي دا دې مستحق دي دنیا کې تاسو ګورئ کنه کله څوک مهنت کوي
نو چې مهنت کې او امتحان رزلټ راشي او هغه نمبر یې کمی اخیستي نو خلک به خفه شي یاره که دا پلانکې چې و د ډېر کار کړی دی سره دې نه خوښ به هم نه وایي دا ډېر کار کړی ډېر محنت یې کړی دته خو څه میلاو نه شو دا ولي خو چې کله هغه کامیاب شي نو خلک یاره دا د هغه حق دی هغه خپل هم وایي پردي هم وایي دا هغه حق دی ولي وایي دا کار کړی دی محنت یې کړی دی اصل خبره داره چې امتحان سره انسان کره کېږي امتحان چې کنه دې مثال دې دی لکه د اور دا بنۍ چې ده چې دا وهي او سکورلټ سری شي دې ته سونه ور واچي او د هغې نه اخره میرې غونډ چې کنه وسیږي او صرف خالص سونه پاسه دې پاتې شي دقه شانتي امتحانات چې کنه مسلمان پاکوي د دې نه پاسه سونه جوړوي پاسه سونه دې جوړوي بیا پکې خیر نه اجازه وسوځي بیا که پرز که دا پاسه سونه سړی بیا ورته وراچي او بیا یې ولیکي نو خلک پورې خاندي چې لکه ته ولې ولیکې دا خو صفا شوي دي په دې کې خو څه نشته دی نو چې کله په دنیا کې دی پر امتحاناتو کې پاک شي او پاس شي د ده نه خیرې میرې وسوځي په دې امتحاناتو باندې نو دی په آخرت کې بیا د جهنم اور ته چې کومه دی نو څه نه وراچوي دی پاسه شوي دی دی صفا شوی دی او که څه ګرد مرد پرې راغلی معمولي غوندې نو هغه ګرد ته خلک پاک کړي د ګرد د پاکولو دپاره به وي خو خیرې پې نشته زنګ پې نشته دی دې کې ملاوټ نشته دی د دې وجې نه په دنیا کې نبی علیه السلام فرمایي چې څومره نیکان صالحان تیر شوي دي د ایمان کلک خلک تیر شوي دي د هغوی امتحان ډېر سخت و که تاسو د آدم علیه السلام نه شروع وکړئ په پیغمبرانو باندې او نبی علیه السلام ته راورسېږئ او که تاسو د صحابو زندګي وګورئ او که تاسو د تابعینو زندګي وګورئ نو تاسو ته په خپله پته ولګي چې هلکه واقعي دا دومره نیکان صالحان دا خو الله ته محبوب خلک و و دا محبوب خلق دوی باندې امتحان ولې راځي پکار دی چې دوی ته خو د سر نه امتحان نه راتلی د سر نه امتحان ایوب علیه السلام یو ډېر جلیل قدر پیغمبر دی چې الله یې صفت کوي نه الله تعالی وایي نعم العبد ډېر ښه بنده دی نعم العبد نعم العبد چې د الله د طرفه د یو بنده دپاره دا قانون او دا حکم راشي چې ښه بنده دی ایوب علیہ السلام ښه بنده دی صابره بنده دی دا صابره بنده ورته ولې ویلی دا نعم البنده ورته ولې ویلی دا ښه بنده ورته په دې نه ویلی چې هغه به صرف په راحت کې زندګي تېروله دا ښه بنده ورته ځکه ویل چې هغه په امتحان کې پاس شوی په امتحان کې امتحان څومره سخت راغلی دی او موږ باندې خو چې امتحان راشي بس معمولي غوندي که فرض که سړی مالدار دی نن سبا تاسو دنیا معلومه داسې مسلماني ده مسلمان دی ته وایي دومره ښه مسلمان دی چې په ګټه کې تاوان وشي که نه په ګټه کې چې په ګټه کې تاوان وشي هغې ته د الله قهر وایي لکه فرض که 100 روپۍ ګټلې دي 100 روپۍ ګټلې دي او په 100 روپو ګټه کې بل کال چې دی نو هغې څه کړې اشاریه 99 دا تاوان وکړو اوه دا ما څه وکړه دا بس تباه شوم فرض کې لسې چې کومې کارخانې لسو کارخانو کې 9 کارخانو ګټه کړې ده 1 کروڑ روپۍ ګټلې دي یوې کارخانې کې 10,000 روپۍ تاوان کړی دی بس هغې تاوان ته ګوري لیکن هغې ګټې ته نه ګوري دې ته ناشکره بنده وایي ناشکره بنده نیک بنده صالح بنده چې په امتحان کې پاس بنده دسي ایوب علیه السلام د تاریخي نظر باندې سورت انبیاء کې سورت قصص کې سورت سواد کې د هغې د قصې ذکر او مفسرینو په وضاحت کړی دی ایوب علیه السلام د رنګ په اعتبار پیغمبر ښایسته و د یاد ساتئ د جسم په اعتبار باندې الله تعالی انسان پیغمبر چې دی نو روحاني جسمانی سیرتن صورتن پاک پیدا کړي دا هغه سترګې به ښایسته وي د هغه وجود به ښایسته وي د هغه اندرون به ښایسته وي د هغه اعمال به ښایسته وي پاکې به چاړه به نه وي ګونګ به نه وي داسې بیماري به پرې نه وي چې هغه سپکه بیماري وي سپکې بیماریانې الله تعالی پیغمبرانو نه راولي ایوب علیه السلام له الله صحت هم ورکړی دی الله وله جسم ورکړی دی الله وله اواز هم ورکړی دی الله وله مال هم ورکړی دی هر قسم مال وله ورکړی دی مال ورکول عیب نه دی حرام مال عیب دی مال استعمالول عیب نه دی په حرامو کې استعمالول عیب دی هر قسم نعمتونه ول الله ورکړي دي
هغه امتحان و په هغه نعمتونو کې ناشکره نه و په هغه نعمتونو کې شکر گزار بنده و د نعمت ناشکري نه ده کړې د الله بغاوت نه ده کړې صحت ول الله ورکړه خو باغی نه و حسن ول الله ورکړه خو باغی نه و مال ول الله ورکړه خو باغی نه و اولاد ول ورکړه زامن هم دي لونه دي باغی نه دي په دنیا کې خلک عزت کوي قدر کوي د مال په اعتبار سره لیکن هغه د دغه اعتبار سره باغی نه دي روغ موټ صحیح سالم دي محفلو کی خبر وشي خلک کوئی چې ایوب علیہ السلام څنګه د الله بندگی نه کوي الولی الله ول مال ور کړی دی الله ول صحت ور کړی الله ول حسن ور کړی الله ول الواد ور کړی دی بهترین خزه ول ور کړی دا تابعدار خزه ول ور کړی دا وفادار خزه ور کړی دا د دې د الله بندگی نه کوي نو دې څه کوي نو پروردگار ته ویل چې الله هر سمي خلق ول ور کړی دی خو هغه نه دی کړی هارون له مرسه ور کړیو فرعون له مرسه ور کړیو نمرود له ور کړیو نور باغیان دنیا دی هغه له ور کړیو او کوله راګیره کو امتحان دغه امتحانو په نعمت کې دا امتحان دی سړی مال ور کې په مال په نتیجه کې پاس شي صحت ولور کې په صحت کې پاس شي علم ولور کې په علم کې پاس شي خصلاحیتونه ولور کې صحیح استعمال کې باقي پاس شي دا امتحان دی بلکې دا امتحان خو دغه نه ګران دی دا د مصیبت او د غم او د پریشانی امتحان دا د راحتونو د امتحان نه آسان دی ګران امتحان پاس کېدل خداري چې سړی الله صحت ورکړه دی او د صحت صحیح استعمال کی مال ورکړه دی صحیح استعمال کی عزت ورکړه دی صحیح استعمال کی جاو جلال ورکړه دی صحیح استعمال کی خلق قدر و قیمت کې عزت کې د صحیح استعمال کی دینا شکر نشي اسنه دی ویل کې چنګیز خان شي لاسونه وي نه ګوره د پاکستان د لیډران چې چنګیز خان په شان لاسونه وي دا چنګیز خان طریقه کارو چې به جنگ تقریر کول نو دوه طرف ته لاسونه والا دینه پیغمبر منع کړیو ها دا چې بل سټیج باندې ولاړی چې چوباسي یو طرف ته لاس وها بل طرف ته لاس وها داسې دوه لاسونه دا شریعت کې نشته دی پابندی وګوره ورته ایوب علیہ السلام ول چې ښا تاسو چې دی روغ موټ دی الله تعالی دی صحت واغستو ها صحت دی واغستو بیمار شو زخمونه پکې رااله دانی پر راوختلې چینجی پکې نه دي شوی تفاسیر لیکلي څه چلو شو تفاسیر وړي خبرې لیکلې دي د دې وجنه علامه اصفهانی تفسیر روح المانی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله بشمار محققین علما دي قائل چې څوک ته دي قائل شو چې په ایوب علیہ السلام کې الله چینجی کړو خپل ایمان تجدید دی وږي دی بیمانه شو پیغمبران کې الله چینجی نه کوي پډیران باندې واچو دا ټول دروغ دي پډیران باندې چولم دروغ دي الله تعالی د خپل پیغمبر توحید نصیب کړي نه پکې چینجی شوی دي نه تی چینجی غورځیدل دي سن زخمونه بیمارو دانی پر واخته هغه زخم شو ینتی به خیر ده سخت نه سخت بیماریان راځي خدا سي سپکی بیماری الله په پیغمبر نه راوړي قدرتي خبره تاسو باندې پويږي یو سړی مالدار دی مال ته الله واغستو ام مال لال ام صحت لال ام بچمړ شو ام کور راولې دو ام جیدات ختم شو هر څه ختم شو خلکو ته ګوري ها په دې دنیا کې نن سبا وګوري چې چا سره مالي بس هغه سرکار دی خلق و سلام کوي سچو سے و سلام کوي تحصیلدار سے و سلام کوي ملک سے و سلام کوي خونزاده سے و سلام جدل جرازه ډوډۍ لرازه او دا کرکټ والا نه دا هغه دي کنه هغه کلاړیان دي دوی ولم چې دعوت ورګي شي نه یو میلو د حد زیات بردار یو مردار شي او یی بس موږ تعال دعوت درکړه دي ولې او تم پته راځي 100 روپے برګي موږ له نه راګي او دا پته به کیسه نشته ها سبق نشته ملک صاحب دعوت ورکې پلان کې ملک صاحب چې کومه دا چره وګ ملک چې کومه ټکی سړی نه اتانی سړی نه بیکار سړی لیکن هغه پیسې دي خلکو له پیسې ورکې نو مې یاد شي الګ کار وشو خبرم دار پیسې اوسره پیسې لاړه صحت لاړو الواد لاړو بچی لاړه هر څه ګډوډ شو خپلم پردي شو اپردیم پردیو ایوب علیہ السلام نه الله دا اوس هر څه لاړه خو لیکن ایوب علیہ السلام شکایت نه کړي شکایت نه کړي شکایت په دې کې نه کړي تاسو ته پته را دومره ثابت قدم وو چې تایم نه ویلا
چې پروردګار ما جوړ کړې. ځکه هغه ویل چې که اوس وایي چې دومره مې صحت درکړی په هغه وخت کې خو دې نه ویل چې ما بیمار کې. هلته هم کامیاب شو، دلته هم کامیاب شو. خو لیکن چې کله شیطان د سړي په عقیدې باندې حمله کوي که نه، نو بیا به ته څه کوي؟ بیا به فریاد کوي پروردګار ته. خو چې کله شیطان د هغه د خاندان د ښځې په عقیده باندې حمله کوله، ایوب علیه السلام یې نه شو کولی. ایوب علیه السلام چې صحتمند شیطان له شکست ورکړو، او چې مال و دولت ورسره و هم شیطان له شکست ورکړو، او چې کله بیمار شو، غریب شو، محتاج شو او معذور شو، نو بیا هم شیطان له شکست ورکړو، خواله نه شو راتلی. لیکن متعلقین خو چې دی نه خامخا کمزوري کېږي. اگر که بیبي یې بهترینه ښځه ده، بهترینه ښځه ځکه دی چې هر څه ته الله واخیستلی، بیا هم بیبي ځي خدمتونه کوي. د پیغمبر بیبي ده او په کورونو کې مزدوري کوي. خلکو پرېښودله، مال لاړ، دولت لاړ، هر څه لاړ. ایوب علیه السلام مختلفې قصې دي. بې اجازت یې څه کړي دي؟ بې اجازت دیاړۍ له تلله، مزدورۍ له تلله، یا چې دی نه خپلې کونسۍ خرڅې کړي دي، یا د شیطان څه وسوسه کړي ده. هر څه چې شوي دي، اوس خبره داسې شوې ده چې په هغې ایوب علیه السلام خفه شوی دی چې دا شیطاني اثر تا ته راورسېدو. نو دعا یې وکړه پروردګاره شیطان زما کور ته راورسېد، ما ته اوس نه شي ویلی، خو زما ښځې ته راورسېد. نو په دغه ځای کې الله تعالی چې کوم دی امتحان خو دغه پاس شو که نه، او پاس شو. جبریل امین راغی ورته چې دا چینه ده ولامبه، دا اوبه وڅښه، روغ موړ شو، ټیک ټاک شو. چې په امتحان کې پاس شي، دنیا کې هم دغه نتیجه، آخرت کې هم نتیجه. او ښځې راله منډې ترړې وایي، شپونکي تپوس کوي، دلته د الله یو بنده و، موږ نه دلدلی. دې چې ورله ګوري هغه دې کس ناست دی، بره نه ګوري، حیاداره وه. ورته وایي چې زما دلته د الله یو بنده و، بیمار و، تا نه دلدلی، او ته لږ بره وګوره که نه. نه نه زه د ایوب علیه السلام ښځه یم، تا ته پته نه چا ته نه ګورم. نو ته خو ما ته وګوره که نه. نه ګورم، او زه ایوب یم. اواز یې واورېد چې دا خو رښتیا اواز دغه دی. چې بره ورته وکتله، وایي چې نه ته څنګه ایوب یې؟ چې ولې ته خو روغ موټ یې. او چې روغ موټ شم، خو تا ته پته ده ما تا دپاره یو قسم خوړلی و، زه به تا 100 دورې وهمه، 100 دورې، تا زما اجازت نه بغیر کار کړی. اول ووهه بس تا الله ښه کړی، بس 100 دورې ووهه. الله تعالی دا د درو د وهلو ښځه ده، دا د 14 15 صدۍ ښځه ده چې سهار ماښام یې اتیا دورې وهي. دا ښځه ده، دا د وهلو ښځه نه ده، دا د انعام ښځه ده. خو اوس ته پیغمبر یې، تا منښته کړې ده، قسم دې خوړلی دی، بس یو څانګه راول، دا هیلې حوالې نه د الله حکم و، یو څانګه راوله ووهه پې، کامیاب شو. الله ولا هر څه ورکړه، بچي مو ورکړه، مال و دولت یې مو ورکړو، صحت یې مو ورکړو. بیا خلک کله سلامونه کوي، اسلام علیکم کاکا او ماما او لالا، اسلام علیکم. بیا مال لاغې. ایوب علیه السلام امام بخاري باب قایم کړی دی چې یو سړی ځان له لامبي غسل کوي، نو عریان لمبلی شي بربند. نو په هغې مستقل باب قایم کړی دی. هلته د موسی علیه السلام قصې راوړې ده او د ایوب علیه السلام قصې راوړې ده چې موسی علیه السلام به د بني اسرائیلو د وجې نه لرې تلو، حیادارو، او بني اسرائیل به الزامات لګول دا لرې ځي، په دې کې پټ عیوب دي، چېرته بیماري ده پکې، هغه لمبله او ګټې دي چې کوم دی، نو هغه جامې راوتښتولې، نو هلته ثابتوي، مخکې تاسو اورېدلي. او ایوب علیه السلام عریان لمبل، خو چې کله د کپړې لرې کړې پاکې ولمبله، ناګهانه چې دی نو بس دا سیلونه راله، سیلونه راله، جماعات راله، پته څه دي؟ سونه دي، د سونې پتنګان دي، د سونې چې کوم دی نو ملخان دي، کوترې دي، چنچڼې دي، څه دي؟ خو د سونې چې کوم دی دا پتنګان راله او راوغورځېدله. ایوب علیه السلام سونه راغونډی، اواز پوه شو چې دا څه کې تاله ما لږ څه مال درکړی دی، اوس په دې څه کې چې راغونډې؟ ویل پروردګاره چې نو یو نو، او چې ستا انعام دی، احسان دی، ناشکري خو نه کوم، او چې تیرا کې اخلم، خو چې تیرا نه اخلي ناشکري نه کوم، بې صبري نه کوم. ان دې ته امتحان وي. جسم کې امتحان هم پاس، په صحت کې نه هم پاس، په مال کې نه هم پاس. خو عجیبه باندې خلک یو چې غریبانان یو، کله کله په غریبۍ کې په امتحان کې پاس یو، خو چې مال له الله راکېسته پیل شو، پیل شو. چې صحت می جو گزاره کو، چې کله بیمار شو شکایتونه شروع کو، فریادونه شروع کو، الله زمون دلم، الله زمون دلم، الله زمون دلم. او څوک چې الله ولې صحت ورکړي نه شکر ده.
مال ول ورکړي ناشکره دی، غریبي ول ورکړي ناشکره دی، په غریبۍ کې ناشکره دی. لیکن دا ورته پته نه وه چې نبي علیه السلام فرمایي چې صابر غریب، محتاج غریب، صابر فقیر، محتاج فقیر، په امتحان کې پاس فقیر چې کینه پکې نه ګوري. دا خبر یاد ساتئ، هغه فقیر نه دی ویلي چې کینو نه ډکي، دی به ټول نه وروستو جنت ته جهنم ته ټول نه مخکې ځي. دا هغه فقیر او محتاج ویلی چې دی صابر دی، دکې کینه نشته، دکې بغض نشته، دکې چې کوم دی حسد نشته، د زړه پاک دی، دماغ پاک دی. دی به د مالدار نه 1500 کاله مخکې جنت ته ځي. ټیک خبره ده. خو لیکن داسې فقیر او داسې غریب چې د چا سپینې جامې نشي برداشت کولی، د چا یوه نوڼۍ ډوډۍ نشي برداشت کولی، د چا کور نشي برداشت کولی، د چا ګاړه نشي برداشت کولی. دا غریب نه دی ویلی، دا غریب د یهودو په لار روان دی. دته د یهودو د عیسایانو بیماري لګېدله، د کینې او د بغض خرونکې بیماري ورته لګېدله. دا نه یادوي، دا هغه یادوي چې هغه صابر هم دی، په امتحان کې هم پاس دی، دماغ هم پاک دی، کینه هم پکې نشته، بغض هم پکې نشته، حسد هم پکې نشي، عقیده هم ټیک ده. هغه خلک یادوي، هغه خلک د کامیاب. اصل خبر هم داره چې دنیا ته راغلي یو نو د الله هغه محبوب قوم، هغه قوم یې خوښ دی چې په امتحان کې پاس شي، امتحان پرې راولي او په پاس کېدل یې داري چې دا وایي دا د الله فیصله ده، دا د الله رضا ده، زه پرې راضي یم. او که فرض که دی خفه شي، بس الله دې خفه شو، دی په امتحان کې څه شو، پیل شو. د دې ونې حدیث کې راځي، نبي علیه السلام فرمایي، انس ابن مالک حدیث دی رضی الله عنه، چې د قیامت پر ورځ باندې چې کله په دې امتحان کې پاس ګورې هر بیمار نه، په دې امتحان کې پاس بیماران، د دوی دا مرتبه، د دوی دا درجه دی په خپله ویني او یا هغه نور خلک ویني، نو ارمان به کوي چې ارمان چې د دنیا کې زمانه دا غوښې کټ شوی که نه، ما به د خولې نه فریاد نه ویستلی، د خولې نه فریاد به نه ویستلی. عقیده چې ټیکي انشاءالله او کینه او بغض او حسد را پکې نه وي، نو د دې دور مسلمانان ښه مسلمانان دي. امتحانات پې ډېر دي، بیماری پې ډېرې دي، خو چې قهر نه وي، عذاب نه وي، عقیده ټیکي، ته بې صبره نه وي، صبر کوي. نو په دې زمانه کې او ډېر خلک داسې ټیک ده، ډېر زنانه یا ډېر خلک داسې هغه دا وایي چېره زه خو دې څه نه کوم چې دا په ما باندې دومره تکلیف ولیدی، او د شکایت په اعتبار دې نه کوي. دا ښه صفت دی چې دی وایي چېره دا ګناه خو ما نه ده کړ، زه خو کبایر نه کوم، زه خو دا نه کوم، زه خو دا نه کوم، زه بیمار یم. نو پته ولګېده چې ستا لپاره امتحان دی، په دې باندې تا ته الله تعالی ډېره لویه مرتبه ورکړي. نبی علیه السلام فرمایي چې کله د یو مؤمن دپاره، یو مسلمان دپاره الله په جنت کې یو مرتبه مقرر کړي، فرشتې حیراني، ای پروردګاره دې مرتبو ته به دا سړی څنګه رسي؟ دا سړی د ده دا عمل او دا لویه مرتبه دی چې په کومې چال باندې روان دی، دی خو نشي رسېدی. پروردګار ته به رسومه، دی مؤمن دی، دی صابره دی، د کینه بغض حسد پکې نشته، دی پر امتحان کې پاس کېږي، دا به زه رسوم. بس ناګهانه وله تبه راشي، تبه. نبي علیه السلام دا تبه د سړي دا ګناهونه سیزي ختموي، ناګهانه وله تبه راشي، بس دی صبر وکړي. چې صبر وکړي چې فرشتې خبرېږي، هغه نیمې ته رسېدلی. بله ګوره په سر یې درد راشي، بله بیماري ورته راشي، بل تکلیف ورته راشي، بل تکلیف ورته راشي، کله یو امتحان، کله بل امتحان، بس یې چې ګوري هغې مرتبې ته ورسي. دا خبرې، دا امتحانات مؤمن مسلمان مرتبو ته رسوي، کامیابۍ ته رسوي، کامیابۍ ته. سخت نه سخت تکلیفونه یې پې برداشت کړي دي. صحابو ته وګوره، تابعین ته وګوره، پیغمبرانو ته وګوره، ته به د هغوی مشکلات ګورې حیران به شي، څومره امتحاناتو کې دي، په څومره تکلیفونو کې ژوند تېر کړی دی. حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ دی په مکه کې د به د لوهارۍ کار کولو، پیدایشي لوهار نه و، خانداني لوهار نه و، نو د لوهارۍ کار یې کو. نو دا عاص ابن وائل دی ډېر غټ ظالم و، د ټول نه مخکې به ده چې کومه دی نو دله سزا ورکوله، کار به پې کوو، پیسې به هم نه ورکولې، او بیا به چې کله سکولټې ګرمې کړې نو دی به راغی، بیا ورسره نور مشرکان ملګري شو او ټوله مکه ورپسې راووتله، دی به یې ونیو او راپاسه یې په هغې باندې سمله په سکولټو باندې راپاسه پې ودرېدل، ګټې یې پې واړولې، د هغه نه به وینې زوې روانې وې، لیکن د ایمان نه دی اړولی، نه الله ته شکایت کړی چې پروردګاره زه خو ستا باندې ایمان ما راوړی دی، ته زما رب یې ما منلی،
چې چا نه منلې هغوی ته هېڅ هم نه وې او چې ما منلی دی نو ما ته تکلیف راکې خو هغه ویل چې نه دا امتحان دی دا زما مرتبې دي صبر استقامت چې کله ویني زوی به تې لاړې سکولټې به مړې شي بس دا تکلیف په ختم ابن سعد نقل کوي چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې هغه په دور خلافت کې یو ځل ابو سفیان رضی الله عنه سهیل رضی الله عنه دوانه رااله بار ناستي او چې کومه غلام دی هغه ورته ویل چې یاره جي بار چې کومه سلور کسان ناستي سلور یو چې دی نو بلال دی رضی الله عنه او یو خباب دی په یو روایت کې راځي یو عمار دی او خباب دی او یو ابو سفیان او سهیل رضی الله عنهم دي حال ابو سفیان او سهیل دوه بار کې نه هغه دوه ته چې راځي غلامان مکه شو هغه یې بار کې نه استلا او ورته چې تاسو ولې اجازه غواړئ دسی یو کار شته دی چې تاسو نه پناه زما اجازه پتا تاسو نه غواړئ تاسو به سیده راځئ نو بار ابو سفیان رضی الله عنه سهیل رضی الله ته فرمایي چې ګوره غلامان لاړه او موږ سرداران د مکی بار ناسیو ورته ویلا سهیل ډېر زیات خيار انسان ډېر زیات خيار نبی رسول الله هم صفت کو چې زما دا تر نه دا ډېر خيار انسان دی ډېر زیات په دې اندنب دی دې چې کله جرګې ته لاړ شي کنه ټول دنیا دی کنځري کې خوا کار بده کوي دې به کيم هغه چې خپل کوم خبره ده دره دې چې کوم راي د کیږي واقع ځکه دې انتهایی نرم دی او دې خبره په سړی باندې مناوهي ځکه اصول او دې بیا شو کنه نبی رسول الله واره څوک راوړل سهیل او ذکر شو چې وري هو دې په هر څه جګيږي منی بدر باندې خپل او تقصل هبه کې هغه سول وشو نا ورته بس چپ ول چوری ول دا خلک ته پاس شوی دي دا پاس شوی خلک ته زما واستاو راو کنه ول چاو ول ټول مخکې دښمنی وسره مونږ کړل مونږ د مکې نه استلې ول چا په هجرت مجبور کړل وای دا خلک د کم ځای نه راغلو غلامان بے وسه بے کس خلک دا ور سره کلک ولاړو دوی په امتحان کې پاس شوی د مرتبه ده دا ول هغه ور کوي نو دا مرتبه ول حضرت عمر به خامخا ور کوي دا دغه مرتبه ده نو یو ځل حضرت خباب رضی الله عنه راغی یو حضرت خبیب دی حضرت خبیب د نبی علیہ السلام په زمانه کې شهید شوی دی او حضرت خباب چې کنه دا رست وفات شوی دی په خپل وفات پاین بعض تفاسیر د اردو کې خدای شو دا وینا او حضرت خباب وفات کړه خباب نه دی خبیب دی امام بخاری به باب قائم کړی مستقل خباب رضی الله عنه ته ویل چې تما ته خپل املا وخیا نا ورته څه کوي زه ګورم چې تا کوم لاغه تکلیفونه او د امیر المؤمنین دا مګور اته پته وا چې امیر المؤمنین کې جلال له او اسینه چې زما د املا ویني او بس یو دم حکم وکي چې څومره خلک د ټول کافرانو د ټول مشرکان او يهود او عیسایانو بس هر څوک یې مړی کا خطبه نو ته نه سنایم تمه سیب د املا وخیر نو ور ټینګ باندې شي ورته نو چې کله اول چې نه راته وخای چې ملای ورته خودله نو د عادتي خباب رضی الله عنه په املا کې داسې دومره جوړي کندې دا پخته خړلې شوې او د املا دا رنگ مکمل بدل شو حضرت عمر حیران شو ورته سي فجرا شو دومره لوی تکلیف تا برداشت کړی دی او الله لپاره برداشت کړی دا الله لپاره دغه وجه چې کله داغونه لګولیو کنه داغونه په مخ باندې داغونه نه لګي نور په دې نور دغونه باندې لګول شي نو داغونه لګولې دي و داغونه یا اتا جاړي چې جاړي نو صحابه ولاله ټول پوری خان دي ته جاړي د اور پس کولټ به پاس سم لولې نه دي جاړل اواز دی ورکوټ پلو ته جاړي هغه ورته دیته نه جاړم دی پلو مولو ته نه جاړم دا زما وجود اور چې کوم هدي نه دي سيزله چې زه اور مانه سيزي ما دا اور سنوي پدې نه جاړم په بل څه جاړم پس جاړي ول پدې جاړم چیرې د څه زمانہ وا او د څه ورونو زما دومره امتحانات برداشت کړی دي دومره تکلیفونه لیکن د دنیا نه نهر تو هر تللی نهر تو هر او مخکې ټول ذکر کوم مصعب ابن عمر رضی الله عنه دا غي امتحان ته چې ګورم حیران شوم اولنې هجرت مصعب ابن عمر کړی امام بخاری کتاب المناقب کې نقل کړي اولنې هجرت مصعب ابن عمر کړی دی بیا چې کوم دی ور سره عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه کړی دی نو مصعب ابن عمر چې لاړ مدینه ته نو هجرت چې کو نو هم یو لنګ کې تل یو لنګ د نامنه والا
د نصف نیم پنډۍ پورې دومره لنګ یو نمیرا کپړې نه جوړ او ژوند یې څنګه تېر کړی اوس وګورئ ژوند یې د راحتونو نه ډک تېر کړی د راحتونو نه ډک داسې ژوند چې حیران به شي ورته د هغه په شان دي خوشبويي د هغه په شان دي پیزار د هغه په شان دي جامې د هغې زماني جامې د هغې قیمت چې نن ته واخلې 3 لکه روپۍ قیمت لري داسې کپړې به جوړولې د هغه لپاره مسلسل مستقل چې کومه دی نو سو یو زرګر یو چمیار یو چې کومه ټیلر مستقل به د هغه دپاره لګیا لیکن چې کله اسلام قبول کو کنه اسلام خلک کوئی کنه چې هغه یو ګجر ته چا ویلو چې هلکه مونځ کوه ساري مونځ وکړو میخې مړه شوه وایي ماسپښین یې بله مړه شوه مازدیګر یې بله ماښام بله چای ماسخوتن وایي چې یاره پنځمه پاتې دا نشم مړه کولی نو په دین پورې خدا خندا کړې دا وایي ولیکن دا ټیک خبره دا ټیک خبره ده امتحانات چې کوي د ایمان سره دي د ایمان سره او چې په عذاب کې الله گرفتار کې بیا نه پرېږدي دا امتحانو نو مصعب ابن عمیر ته امتحان را مخامخ شو اسلام قبول کو امتحان را مخامخ شو یہ امتحان را مخامخ شو پیزار لاړ چغې موغې لاړې جامې لاړې عطر لاړه خوشبويي لاړه ډوډۍ خوراک کا کار سبن شو وې تړو او مور ورته وایي پلار یې مړو مور ورته وایي بېرته راشه خپل دین ته وایي زه هیله دین ته راغلی یم هیله دین ته راغلی یم اوس خوشحاله یم اوس زما ته اطمینان دی هجرت یې وکړو پاک یو لنګ کې تللی پاکی غذاګانې بدر غذا یې وکړه ځوان دی فصیح بلیغ انسان دی په مدینه کې د اسلام ماحول مصعب ابن عمیر برابر کړی دی دا چې دومره غټ خلک اسد ابن زراره رضی الله عنه سعد بن معاذ رضی الله عنه سعد بن عباده رضی الله عنه دا ابو دجانه رضی الله عنه دا غټ غټ خلک دا مصعب ابن عمیر برابر کړی دي هغه الګ برابر کړی دي او چې کله سعد بن معاذ خبرې کولې او غوسه چې زه دینه نه پرېږدم د مدینې ته راغلی دی څه کوي خو چې خوا ته یې کېناستو په پوله باندې ته څنګه راغلی صحیح ده تا خپلې خبرې وکړه ته سمه غوسه وکړه هغه ورته 2 خبرې وکړې ته وایي تاسو وایي ټیک ده ایسته اسلام قبول او لاړه خپل بنو اشهل ته ورته بنو اشهل تر څو پورې تاسو اسلام نه قبول کړی زه تاسو باندې سلام نه اچوم زما خاص قبیله چې ده یعنې زه تاسو باندې سلام نه اچوم زه څه خبرې اترې نه کوم او اسلام قبول دا دی یو ورکوټي الګ دا کار کړی دی لیکن دا هغه زندگی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل روان چې نبی علیه السلام به اختیار په جړا شو او چې په جړا شو ځکه چې مکه کې خدا هغه زندگی نبی علیه السلام ته معلومه وه که نه چا ورته ویل عبدالرحمن ابن عوف ته فرمایي یا رسول الله تاسو جاړئ اول چا وکنه چې ولي اینې هغه ځوان دا هغه ځوان دی داسې خوشحاله روان دی ببر سر ګردالود یخته پې خړ پړ یختې دي او دا پوستکې داسې شوی لکه د مار دا چمړه نه ده لکه سوړه داسې جوړه شوې ده یخنۍ ګرمۍ د وجې نه خپې خپې ګرځي دقه یو لنګ دی په دې کې هجرت کړی په دې کې سمجي او په دې کې وده کېږي او جمع وړ ټول په دې کې تېروي نه ګیله کوي نه شکایت کوي نه څه وایي مسلمان دی ته وایي نه ګیله کوي نه شکایت کوي نه څه وایي ولې دعا یې نه قبلې ده چې الله ته پروردګاره ما باندې سرو زر بارانو کې کوی به نه قبلې ده وایي کلي شکایتونه نه کوي او دا هغه انسان دی چې واقع دا هغه انسان دی مصعب ابن عمیر چې کله شهید شو په جنگ احد کې کنه پاک کې خښ شو په خپل ته سرګنه واچو په سر باندې دا صادر واچو حضرت خباب فرمایي په دې جاړه ما چې زما غرونه ټول د امتحاناتو سره کامیاب تللی دي د دنیا نه خو د دنیا نه هیڅ شی نه دی وړی او نن زه په دې خپه ما چې زما د کوټې په دې ګوټ کې 40,000 درهم پراته دي حرام نه دي بالکل حلال دي د چا په کې حق نشته دی بالکل پاک دي خو په دې خپه ما جړه په دې راځي چې نه چې الله تعالی د دې یو څو کاله زندګۍ دپاره د یو څو ورځو زندګۍ دپاره هسې نه چې دا ټول هر څه ماله دلته راکړي او آخرت داسې لاړ شي د مسلمان سوچ په دا چې دی به د آخرت ته جوړولو کوشش کوي د دنیا د آبادولو دپاره به دین نه بربادوي د دنیا د آبادولو دپاره د معمولي زندګۍ دپاره به خپل دین او عقیده نه بربادوي دا نه چې مال خوښه شی دی حلال مال ښه شی دی چې حقوق پکې پوره کړي لیکن د حرامو د حلالو تمیز نه کوي او بیا د دې زمانې خلک بچي دی په مور پلار پسې څه کوي دوا ورته هم نه کوي خرچه خدا پرې دوام پسې نه کوي لږ لږ جایدادونه د خلکو پرېښي دي
وخایې کنه په پلار او مور پسې څه کړي دي په هغوی پسې څه خیرات کړی دی څه پسې لګولی دي سیواله دي نه دا یو رسم شروع شوی دی چې راشه قرباني به وکړم ځان یې نه کوي او مور پلار له قرباني کوي اول ځان له وکړو بیا که هغوی له کوي نو خیر دی دا هم تش د نوم دپاره د نوم دپاره نور هېڅ هم نشته دی چېرې خلک به پلانکې دومره ښه سړی دی داسې چل کوي دومره مو پلان نور یاد کا هېڅوک خبر نه کوي خیرات وکړه پسې څه پسې ولګوه هغه خلک کامیاب شوي دي دې ونه یاد ساتئ امتحان دا د مؤمن د صفایي دپاره دی امتحان د مؤمن د درجو د اوچتولو دپاره دی په دې باندې دوی درجات اوچتېږي خو د دې سره شرط دا دی چې صبر به کوې صبر د الله به فیصله به راځي په دې به ناراضه نه او دا به د الله تعالی د طرفه یو احسان وګڼي احسان او دې طرف ته به وګورې چې کله د باندې تکلیف راشي وګورې چې ګناهګار خو نه یم کبایر خو نه کومه که فرض که کین بیا د سفیان ثوری رحم الله خبره یاد ساتئ او چې کله سر راشي زما اس ټوپ وایي نو زه خپل ځان ته ول وګورم نو چې کله ما کې څه خبره داسې نه وي زه خوشحاله شم دا امتحان دی بس اوس پې زه راضي یم او که ما ته پته ولګي چې په تا کې څه شته نو بیا توبه وباسم بیا بیدار شمه توبه وباسم الله تعالی دې موږ په امتحاناتو کې پاس کړي او الله دې موږ د عذابونو نه بچ کړي د قهرونو نه بچ کړي الله تعالی زموږ ایمان برابر کړي زموږ اعمال دې الله تعالی برابر کړي پروردګار شفای کامله عاجله ولور کې رحم کرم معامله او سرور کې الہ العالمین څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کړي الہ الاستا بندګان دي پروردګار دې رحم کرم معامله او سرور کې الہ العالمین ټول معاف کړي مړو ته دعا وکړه اللهم اغفر لحینا ومیتنا الی الدنیا آخر مور پلانهم شیخان و استادانو مشکلات عمل کې شریعه اجازه ورته اللهم ربنا